سید ایاز چیرمن تجران بڑا بازار نو 1 ستمبر 2009 نه چې کومه بڑا بازار بند شوی و دهشتګردي شکار شوی و په دا کې د بازار ته ډېر زیات نقصان شوی و چونکې اوس ریهیبلیټیشن غاده د مو پاک فوج چې کوم د مارکیټ جوړ کو په دې کې 50 دکانونه دي دا تقریبا یو جرب نه زیات ځای کېدای نو په دې باندې دلته د عوامو سره نه په خپله پیسې وي نه داسې سرمایه کور وي چې دلته راټول د مارکیټ یې جوړ کړو دغه سره په پوره باړې بازار ته یو رونق میلاو شو یو ښکلا میلاو شوه او خلک ډېر پرې خوشحال شول دا یو 50 ګرانې په روزګار شولې چونکې دا د موږ پاک فوج ډېره شکریا ادا کوو چې په ریهیبلیټیشن کې هغې حصه وخیستله دا تقریبا د 2 کروړه کم و بیش پراجکټ دی نو چې په باړې بازار ته کوم یو اعتمادي بحال شو دې سره چې باړې بازار دوباره د آبادۍ طرف روان دی دغه سره په زرونو خلک باړه کې روزګار شروع کړو ما نامه خو سید شاه ده او اوسېدونکی د لمبودر یم په ډېر ښه نظر باندې قسم ځکه چې یو خو دا جوړ کړی آرمي دی او ډېر په ښه ترتیب او لیول سره جوړ کړی دی او انشاءالله زه امید لرم چې دا بانکاري به بود شي او بس لګیا یو پکې انشاءالله چې خپل ځاني زه خپل هم امید لرو چې الله پاک به پکې څه نه څه هغه روکړي روزګار او هغه منافع او ګټه انشاءالله چې ته میلاوبې شي د ده مارکیټ نه موږ ډېره غټه پیدا حاصله شوه ځکه چې یو خو د زوی ویرون جوړ پروت و او دو چې پکې مارکیټ جوړ کړلو په دا کې چې اوس دي په سوونه خلک په روزګار شول خلکو پکې دوکانونه ونیول هغو خلکو له دوکانونه نه میلاوېدل او خوشي به ګرځېدل اوس په یوه دوکان کې 3 څلور کسان کار کوي نو موږ د ده مارکیټ نه ډېر مطمئن یو او ډېره په صحیح طریقه باندې جوړ کړی رایي او ډېر ښکلی رایي ځکه چې ډېر صحیح ځای باندې یې جوړ کړی رایي کې چې کم ټو انجینیر کړي دي د بوډۍ په سیمه کې کړي دي نو دا عوامو له خود به خود فایده داسې رسیږي چې کم په دا لوکا کې انقلاب تیر شوی دی د هغې سره دغه ټول بزورونه مارکیټونه دا تباه شوي دي و لحاظه د موږ خلک دومره غربت والي دي چې په هغو کې دا ماده نشته چې هغه د ځون د پر خپل دکان جوړ کړي یا مارکیټ جوړ کړي نو لحاظه دا مارکیټونه چې کم پاک آرمي جوړ کړلو ټو انجینیر جوړ کړلو دا آلریډي د دغه بیا تقسیم وشي او د خلکو رزګور پکې روان شي د بچو د رزق یوه سلسله یې پکې روانه شي نو موږ په دا باندې د پاک آرمي ډېره زیاته شکریا ادا کوو ستایو یې